Assalamu alaikum students. Today I am here with a new topic on Anglo-Saxon period. In this lecture we are going to discuss the economic, social and political background of the Anglo-Saxon period. So let's come. زمون سره په انګلیش لټریچر کې انګلو-سیکزن پیریډ د 450 نه شروع کیږي او د 1066 پورې دی. په دې پیریډ کې دا چې کوم بیکګراوند دی مونږ هغه وایو. په دې لیکچر کې به مونږ پولیټیکل بیکګراوند وایو، سوشل بیکګراوند به وایو، ریلیجیس بیکګراوند به وایو د انګلو-سیکزن پیریډ. بل چونکې تاسو ته معلومه ده چې انګلیش لټریچر هر هغه لټریچر دی چې کوم په انګلیش لینګویج کې لیکلی شوی دی. که خوا په انګلند کې لیکلی شوی، که په امریکا کې لیکلی شوی، که په پاکستان کې لیکلی شوی دی، که په هر ملک کې لیکلی شوی دی، خو چې په انګلیش ژبه کې لیکلی شوی دی نو دا زموږ سره انګلیش لټریچر دی. نو د انګلیش لټریچر اولنی د انګلیش لینګویج شروعات چې د کوم ځای نه شوی دی نو هغه انګلند دی. نو د دې وجې نه موږ د انګلند په باره کې چې د انګلند په دې خاوره باندې د مخکې نه چې کله دا انګلند دې ته نه ویلی کېدو نو دلته څوک آباد وو. بیا چې کله دې ته انګلند وویلی شو نو د هغې نه بعد څوک راغله او د دې لینګویج ترقي څنګه وکړه او دا لینګویج وجود ته څنګه راغی. چونکې د دې خبرو موږ ته انفارمیشن اول ضروري دی د انګلیش لټریچر په پوهه باندې. که موږ غواړو چې موږ د انګلیش په لټریچر باندې ځان پوهه کړو نو پکار ده چې موږ د انګلیش د هسټرۍ نه ځان خبر کړو، ځکه چې there is no boundary between history and literature. که دا هر لټریچري خو د هغې د هسټرۍ سره ډېر زیات کلوز ریلیشنشپ وي. نو د دې وجې نه د هر پیریډ په اوله کې به یو لیکچر مونږ چونکې مونږ فلحال د برټش هسټري وایو، د برټش انګلیش لټریچر هسټري وایو، سپیشلی ریلیټډ ټو برټش چې کومه د انګلند سره ریلیټډ ده. نو موږ له پکار دی چې موږ د انګلند د پولیټیکل او د هغې سره د ریلیجیس او د سوشل سټرکچر نه ځان خبر کو. د هر ایج په باره کې موږ ته څه نه څه معلومات دي، د پولیټیکل هسټرۍ، د ریلیجیس او د هغې سره سره د سوشل یا د اکنامک کنډیشن هم موږ ته پته وي. نو موږ په دې لیکچر کې به موږ دا ټاپک ډسکس کوو. اول به موږ کیلټس ډسکس کوو، بیا به موږ رومن کنکویسټ ډسکس کوو، بیا به د هغې نه بعد موږ انګلو-سیکزن انویژن یا انګلو-سیکزن ارایول ډسکس کوو، بیا به موږ برث اف کرسچینټي ان انګلند ډسکس کوو، او بیا به موږ پنځم وایکینګ ډسکس کوو. او پر روانو دوو لیکچرو کې به په یو لیکچر کې به موږ پویټري او د هغې خصوصیات، د هغې ورکس او پویټس ډسکس کوو، او په یو لیکچر کې به موږ پروز او د هغې رایټرز او د هغې چې کوم کریکټرسټکس دي نو هغه به ډسکس کوو. اوس زه دې خبرو ته راځم، خو زه تاسو لږ اول د انګلند په دې میپ پویه کوم او تاسو ته دې خبرې وضاحت کوم چې انګلند او په یونایټډ کنګډم او په ګریټ برټن کې څه فرق دی. نو دا زموږ سره که تاسو وګورئ نو دا انګلند دی، داسې زموږ سره دا د انګلند باونډري ده، دا زموږ سره انګلند دی، دا انګلند از ریپبلیک دی، دا انګلند از سټیټ دی. صحیح ده. دا زموږ سره سکاټلند دی چې د انګلند سره بارډر لګېدلی دی. دا زموږ سره ویلز دی، ویلز دا 3 کنټري په یو جزیره کې دي، په یو آیلینډ کې دا 3 کنټریز دي. آیلینډ ورته ځکه وایو چې د دې څلور طرف ته د دې نه اوبه دي. نو په دې آیلینډ کې زموږ سره دا 3 کنټریز دي. د درې واړو ته په شریکه باندې مونږ ګریټ برټن وایو او دې ته ګریټ برټن کله ویلی دی نو په 1707 کې ټریټي اف یونین شوه. دا داسې د سکاټلینډ او د انګلند او د ویلز په منځ کې یو ټریټي وه، دوی یو یونین جوړ کړو او هغه یونین ته ګریټ برټن وایي. دا دلته د دې پرې منځ کې جزیره ده، آیل آف مین ورته وایي. دلته ارکیفلاګو بلاشې جزیرې هم په دې ځای کې دي، خو مونږ چونکې د دې غټو جزیرو خبره کوو د دې دوه. او دا جزیره چې کومه ده نو دې پارټ ته به ناردرن آیرلینډ وي او دې پارټ ته به څه وي، آیرین از ا ریپبلیک. دا آیرلینډ از ا ریپبلیک دی. دا چې کوم ځای تاسو ته په نظر باندې راځي نو دا زموږ سره ساورن سټیټ دی، آزاد ریاست دی. چې کله په 1921 کې دا ناردرن آیرلینډ د ګریټ برټن حصه جوړه شوه نو خلکو د هغې نه بعد دې له د یو کې نوم ورکړو. نو تاسو ته د دې خبرې معلومات دي چې مونږ سکاټلینډ، ویلز او انګلند ته په شریکه باندې ګریټ برټن وایو، او چې کله د ګریټ برټن سره ناردرن آیرلینډ یو ځای شو نو مونږ ورته یونایټډ کنګډم وایو، یو کې ورته وایو.
وس دا خو زمون سره د پولیټیکل میپ شو د دې جیوګرافي شو یو قسم لره. په دې کې لکه اول څوک پاتې کېده په دې ایریا کې چې کله دا انګلینډ نه و، خاص کر مونږ د انګلینډ متعلق خبره کوو. نو مونږ داسې وایو چې په دې خاوره باندې چې کله دلته انګلو سکزن نو راغل، دلته رومن اټیک نو کړی، نو دلته یو قوم پاتې کېدو چې هغې ته به کیلټس وي. کیلټس اوس دا کیلټس یوازې په انګلینډ کې نه پاتې کېده بلکې دا په دې سکاټلینډ کې په ویلز کې او دلته هم پاتې کېده. نو دا د کیلټس دوه قبیلې وي، یو بریتنز او یو ګیلز. دا کومه بریتنز چې وو نو دا دلته پاتې کېده په دې ګریټ بریټن کې، په سکاټلینډ او ویلز او انګلینډ کې پاتې کېده. او دا کومه ګیلز چې وو ګیلز نو دا دلته په ناردرن آیرلینډ کې او په آیرلینډ ایز ریپبلیک کې په دې جزیره کې پاتې کېده. نو په دې دواړه ایریا کې په دې دواړه جزیرو کې زموږ سره کیلټس پاتې کېده. اوس دا خبره چې یاره دا کیلټس دلته د کوم ځای نه راغلو، نو د دې چې کله ډي ان اے انالیسز وشو، کله چې په دې باندې ریسرچ وشو چې دا د کوم ځای نه راغلی، نو د ریسرچ په نتیجه کې ساینسدانان دې خبرې ته راغله، هسټورین دې خبرې د دوی ته معلومه شوه چې یاره دا کیلټس چې دی نو دا د سیم اوریجن نه راغلی، د دوی سیم کلچر دی، د دوی سیم ریلیجن دی. د دې په باره کې دا بلیف ساتل کېږي او د دې په باره کې هغه دا وایي چې دا د کوم ځای نه دلته راغلی، یورپ ته دا د کوم ځای نه راغله. نو وایي چې دا اصل کې د میډل ایسټ نه چې کوم ویسټ ایچ یا د عرب ممالک دي، فلسطین دی او عراق دی او ایران دی، او مطلب دغه چې کوم ملکونه دي، عراق دی او مصر دی، شام دی، دغه چې کوم ملکونه دي، وایي چې دا د دې ځای نه دیو مایګریټ شو یورپ ته. په پری هیسټاریک پیریډ کې زموږ سره د هغې هېڅ تاریخ او هېڅ دغه معلوم نه دی چې په پلاني تاریخ باندې یا په پلاني کال کې دا دغه شو، ځکه چې دا پری هیسټاریک پیریډ دی او دا دلته آباد و. دیو دلته اوسېده، د دیو لینګویج ته به کیلټک لینګویج وي، کیلټک لینګویج. دیو دلته اوسېده. بیا رومن امپایر چې دی د ګریک نه بعد په یورپ کې د ټول نه غټ سیولایزیشن چې دی نو دا رومن سیولایزیشن راغی. او چې کله رومن سیولایزیشن وجود ته راغی نو هغه په دې انګلینډ باندې، په دې سکاټلینډ باندې، په دې کیلټس پیپل باندې هغه اټیک وکړو. دا اټیک چا کړی؟ د رومن امپایر یو بادشاه و جولیس سیزر، په 55 BC کې هغې په دې انګلینډ باندې اټیک وکړو، خو هغه په دې خبره کې ناکامه شو. بیا وخت تېرېدو جولیس سیزر هغه کس دی، هغه ډیکټیټر دی، هغه آرمی جرنل چې په دې باندې شکسپیر خپل ډراما جولیس سیزر هم لیکله. او بیا چې کله 43 AD راله نو د دې رومن بل یو امپرر کلاوډیس، او کلاوډیس په دې باندې اټیک وکړو په انګلینډ باندې. چې کله په انګلینډ باندې اټیک وکړو نو انګلینډ یې فتح کړو، او چې کله فتح کړو چونکې جنگ وشو، دلته چې کومه کیلټس خلک وو نو هغه څه شو، څه مړه شو، څه پکې زخمیان شو، او باقي خپل څه جوړ کړه، سرونټس یې جوړ کړه، خپل ماتحت یې جوړ کړه. او دا انګلینډ چې دی نو دا اصل کې د رومن پروونس جوړ شو، د رومن صوبه شوه. دا چې کله د رومن صوبه شوه نو د دې صوبې رومنایزیشن وشو. رومنایزیشن دا معنا چې دلته د رومن خلک راله، دلته آباد شو. د رومن مختلف آرټ او آرکیټیکچر دلته چې دی نو هغه وکړه، دلته روډز جوړ شو، دلته مختلف مانومنټس چې دی هغه جوړ شو. بیا وخت تېرېدو دا رومنز او کیلټس دلته په شریکه باندې اوسېده. د رومن چونکې لینګویج چې و نو هغه لټن وه، او د دوی کیلټک لینګویج وه، د دې دواړو میکس اپ وشو، په یو بل نټه کې واغېسته او یو بل یې ورکړه. وخت تېرېدو تر تقریبا تر 378 AD پورې حالات چې دی نو هغه نارمل روانو. رومن سیولایزیشن ورځ ته ورځ غټېدو، ورځ ته ورځ مضبوطېدو. د 378 نه یا 76 نه رومن سیولایزیشن د 476 پورې د رومن سیولایزیشن د ډیکلاین پیریډ و. په دې کې رومن سیولایزیشن ډیکلاین طرف ته روان شو. چې کله ډیکلاین طرف ته روان شو نو او ډیکلاین ته ولې لاړو؟ ډیکلاین ته ځکه لاړو چې یو قبیله وه ویسیګاتس اینډ پیکټس، دا دوه قبیلې وې. دیو په رومن باندې او په دې کیلټس باندې اټیک کوو. رومن چې کومه مین کنټري وه د روم، نو په هغې باندې هم اټیک کوو. دلته دا کیلټس اوسېده، په دې باندې هم اټیک کوو. نو چې کله په دیو باندې اټیک کوو نو دلته چې کومه رومنز وو نو هغو دا فیصله وکړه چې یاره زمونږ چونکې مدر لینډ ته، زمونږ مدر کنټري ته خطره ده روم ته،
نو دا کومه کډس چې و دا یې پرېښود او لاړه د روم د حفاظت دپاره د ویسیګاتس خلاف چې یاره مونږ د هغه خلاف جنګ وکړو مونږ خپل مدرلینډ بچ کړو چونکې دا زموږ دپاره ناممکنه ده چې مونږ کډس هم بچ کړو او خپل مدرلینډ هم بچ کړو نو د دې وجې نه دا کډس یې پرېښود او هلته لاړه چې کله دیو دا کډس دلته یوازې پرېښود نو ویسیګاتس بیا راتله په دې کډس باندې اټیک کوو او دوی یې ختمول نو دیو د خپل حفاظت دپاره انګلو سیکزن له دعوت ورکړو زموږ چې کوم تھرډ ټاپک دی انګلو سیکزن له دعوت وکړو د 407 ایډي نه او انګلو سیکزن پیسفولي چې دی نو دا انګلینډ ته رادنده شو او د دې انګلو سیکزن نه بعد دې چې کوم دا ایریا مونږ ته په نظر باندې راځي نن چې ورته مونږ انګلینډ وایو دې ته د انګلینډ نوم میلاو شو ګریجولي دا نوم چې دی نو دا چینج کېدو په آخره کې دا انګلینډ شو دا ایریا ته نو د انګلو سیکزن چې دی نو دا زیات هسټورین داسې وایي چې دا دغسې پیسفولي راغلو دا ولې دیو دعوت ورکړی چې زموږ حفاظت له راشئ خو چونکې د دې نه علاوه په 5th سنچري کې او په 6th سنچري کې دا نور انګلو سیکزن چې کوم د جرمنک ټرایبز دا نور هم راله چې کوم زموږ سره اکلیزیاستیکل هسټري اف د انګلیش پیپل بای وینریبل بیډي لیکل ده نو په هغې کې هغه داسې وایي چې دا کوم 3 ټرایبز چې د جرمن نه راغلو نو دا انګلز و سیکزنز و جیوډس و د انګلز معنی چې دی نو دا هوک ته هوک او د سیکزن معنی چې دا نو د سورډ مین ده د دیو د ریلیجن او د دیو د سوشل کلاس دیو چې کومه سوسایټي وه د هغې په باره کې لږ خبره کوو چې د انګلو سیکزن خپل سره ریلیجن و که نه و نو د انګلو سیکزن چې کومه ریلیجن و نو دا زه به ورته پولیتیزم ووایم ځکه چې دیو په مینی ګاډز باندې بلیف ساتو او دویمه دا خبره چې دیو داسې وه چې څوک په جنګ کې مړ شي که نه نو هغه ته به امورټل وي لکه څنګه چې مسلمان مړ شي او مونږ ورته شهید وایو په جنګ کې مسلمان مړ شي د کافرو خلاف او مونږ ورته شهید وایو مونږ وایو چې دا د الله په نیز باندې ژوندی دی نو دقسې د دې انګلو سیکزن عقیده وه چې یاره څوک په جنګ کې مړ شي نو لکه دا امورټل دی درېیمه دا خبره د انګلو سیکزن په باره کې چې دوی په ډیسټیني باندې بلیف ساتو په قسمت باندې د دوی بلیف و چې هر څه په تقدیر کې چې دی دا لیکلی شوي دي نو دا دیو د ریلیجن مطابق خبره شوه د دیو چې کومه سوسایټي کلاس و د دیو چې په سوسایټي کې د دیو سوسایټي په 2 کلاسه کې ډیوایډ وه یو اپر کلاس و یو لوور کلاس و اپر کلاس ته به دیو ارلز وي او لوور کلاس ته به دیو چارلز وي چارلز دا دیو سوسایټي سټرکچر و دا چې کله دلته رااله دلته دا آباد شو او دا دومره ایډوانس شو چې دیو په دې انګلینډ کې مختلف واړه ریاستونه جوړ کړه او هغه ریاستونه چې په هغې کې کینټ و مرشیا وه نارترمبیا وه ویسکس و ایسکس و صحیح ده او یو 2 ریاستونه ورسره نور هم و چې دا په دې انګلینډ کې دلته جوړ شو دا ریاستونه او په مختلف ټیمونو کې د دې مختلف ریاستونه چې دي نو هغه پاور ته به راتله لکه د کینګ البرټ په دور کې ویسکس چې دی نو دا سوپر پاور ریاست و په دې ټولو ریاستونو کې بیا دغه ریاست چې و ویسکس دا د ټول نه مضبوط ریاست و بیا داسې وشوه چې دیو خو چونکې د دیو باره کې خو مونږ خبره وکړه چې دیو په پولیتیزم باندې او د دیو ریلیجن چې و نو پولیتیزم و نو دیو کریسچیانټي قبوله کړه کریسچیانټي څنګه قبوله کړه د کریسچیانټي خپل یو تاریخ ته انشاءالله د کریسچیانټي تاریخ په مونږ چېرته بیان کړو د هغې سیکټس به مو ووایو چې دا وجود ته څنګه راغله عیسی علیه السلام کله راغلی و بیا لکه هغه اسمان ته وختو زمونږ د عقیدو مطابق او د هغو د عقیدې مطابق لکه هغه د هغې کروسیفکشن وکړو په سولی یې کړو نو د هغې به چېرته بیا تاریخ وایو د هغې چې کومه سیکټس دي او بیا رومن سیولایزیشن څنګه چې کریسچیانټي قبوله کړه نو دې تاریخ به چېرته بیان کو خو فلحال تاسو دومره یاد ساتئ چې رومن امپایر کریسچیانټي په 300 AD کې قبوله کړه وه په 300 صدۍ کې چې دی نو رومن امپایر کریسچیانټي قبوله کړه چې کله رومن امپایر کریسچیانټي قبوله کړه نو آل رومن امپایر چې و نو دا کریسچن شو نو چونکې دیو کریسچنز وو نو دیو دا کوشش کوو چې نور خلک هم کریسچیانټي ته کنورټ کړي او د دیو به یو غټ پوپ پادري به په روم کې او د هغې څخه به د ټول نه زیات پاور و نو چې کله 6 سنچري راله نو په دې وخت کې په 6 سنچري کې د روم چې کومه پادري و نو د هغې نوم ګریګري او دې ګریګري چې دی نو دا دغه وکړو د سنټ اګسټن لا یو 40 مونکس نور ورکړه او هغو ته دا کار حواله وکړو چې تاسو لاړ شئ انګلینډ ته په دعوت باندې او د هغه ځګي دا کم خلک چې د انګلو سیکزن
دیو ته د کرسچیانټي دعوت ورکوي. نو چې کله 6 اګسټین راغلی په 600 ایډي کې سی ایل بربر چې دی نو 600 ایډي لیکل او ځینې بکس چې دی نو هغه لکه 597 ایډي لیکي. یو 3 کاله په تاریخ کې فرق دی چې 597 ایډي کې دیو رااله او چې دیو کله رااله نو اولنی ریاست چې دیو ته داخل شو نو هغه کینټ و. نو چې کینټ ته دیو داخل شو نو په کینټ کې د کینټ چې کومه بادشاه و ایتلبرټ نو ایتلبرټ کرسچیانټي قبول کړه. چې کله ایتلبرټ کرسچیانټي قبول کړه نو ټوټل چې د کینټ کوم ریاست و د انګلو سیکزن نو هغه کرسچیانټي قبول کړه. او دغه سي د 850 ایډي چې کله راتله نو ټوټل انګلند کې چې څومره انګلو سیکزن وو دیو ټوټل کرسچیانټي قبول کړه. او د کینګ البرټ په دوران کې بیا د دې وو ریاستونو چې دا کنسولیډیټ شو دا مطلب یو ځای شو دینه 3 ریاستونه جوړ شو. هغه 3 ریاستونو کې کینټ نارترمبریا او ویسکس دا 3 ریاستونه نو دیو زموږ سره کرسچیانټي قبول کړه. بل بیا داسې وشوه بل ایونټ پولیټیکل ایونټ کې چې وایکینګز رااله او وایکینګز په انګلند باندې اٹیک شروع کو. دا وایکینګز څوک وو؟ نو وایکینګز په باره کې موږ داسې وایو چې وایکینګز معنا د سی پایریټس سمندري چې کوم ډاکوان دي نو دا راغله په انګلند باندې اٹیک کوو. په مختلفو پیریډونو کې دیو په انګلند باندې اٹیک کوو. دا اصل کې دیو د سکینډینیوین کنټریز تعلق ساتو. سکینډینیوین کنټریز کې زموږ سره ډینمارک دی ډینز دی سویډنز دی دا ملکونه دي. دیو ولې چې دی نو په انګلند باندې اٹیک کوو چې کوم سکینډینیوین کنټریز دي نو د هغې چې کومه ایریا ده نو هغه پرټایل نه ده. هلته چې دی نو راکس دی راکس هلته صحیح فصل نه کیږي. د دیو د فوډ چې دی نو مسله وه نو د دیو د فوډ مسله وه خپل ملک خو د دیو فصل نه کېدو نو دیو بتلو په مختلفو ځایونو باندې به اټیک کوو او هغه ځایږې نه به یې غلاګانې کولې لوټ مار به یې کوو خلک به چې دی نو دغه کول وجل به او هر څه به یې اخیسته او راوړه به. د دیو په باره کې دا هم خبره ده چې یاره دیو به سړی چې دی نو لکه هغې په ژوندي به یې سرمن ایسته او بیا به پرې مالګه اچوله او دغه ته چې دی دغې قسمه سزا ته دې ته بلډ ایګل وایي بلډ ایګلز مې بي ټرو مې بي پاز تاریخ ته مونږ یې تصدیق هم نه کوو تکذیب هم نه کوو. نو دومره د دیو خطرناکې سزاګانې وې د دې وایکینګز. نو دیو په دې انګلند باندې په مختلفو دور کې اټیک کوو. د کینګ البرټ په دور کې دغه کینګ البرټ جنګ کړی او چې کله د جنګ ورسره وکړو نو دې وایکینګز ته شکست پای کې شوی. وایکینګز چې دی د دیو سره بیا د کینګ البرټ ټریټي هم شوه او د دې وایکینګز چې دی وایکینګز دا اولنی یوروپین دی چې دا امریکا ته تلو او دوی سره به لانګ بوټس ورسره وي او اوږدې کښتۍ او د هغې په ذریعه باندې به دیو په مختلفو ملکونو باندې چې دی نو اټیکس کول. دا د دیو کار و. چونکې دا زموږ سره د انګلند داسې پولیټیکل دغه شو بیکګراوند شو او د انګلو سیکزن چې دا کومه لینګویج راوړه او کومه کیلټس و او د دې د مجموعې نه چې کوم دا لینګویج جوړ شو نو دې ته موږ اولډ انګلیش وایو. دا زموږ سره اولډ انګلیش دی. په دې کې چې کومه انګلیش کومه لټریچر لیکلی شوی دی نو هغې ته موږ اولډ انګلیش لټریچر وایو یا ورته انګلو سیکزن لټریچر وایو. نو دا د لټریچر په باره کې به انشاءالله د پویټرۍ باندې به موږ را روان نیکسټ کلاس اخلو او بیا به بل کلاس موږ انشاءالله په پروز باندې د دې پیریډ اخلو. خلاصه زموږ سره دا شوه چې د دې انګلند په خاوره باندې چې کله دې ته انګلند نه ویلی کېدو نو دلته کیټس آباد وو. د کیټس نه بعد رومن اټیک وکړو دلته رومنز راله چې رومنز کله دې ځای نه واپس لاړه نو دلته انګلو سیکزن راله او د انګلو سیکزن نه بعد دلته وایکینګز راله او انشاءالله چې دلته بیا نور کومه اټیکس شوي دي یا په دیو باندې کومه دیو جنګونه کړي یا دلته نوي څوک راغلي نو هغه به انشاءالله موږ په روان لیکچر کې ډسکس کوو په روان پیریډس کې. او که تاسو ته زموږ ویډیو خوښه راغلی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو مخې ته شیر کړئ. تھینک یو فار واچینګ.